دغه وخت کې ام المؤمنین فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مسواک کولو او داسې وسره د اوبو لوښی پروت مبارک او دا به وی لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا الله ان للموت سکرات دا ګوتې مبارکه وي په هغه لوښي کې لوندې کې به وي په دې تندي په مخ باندې راښکلې لوندې ګوتې او دا به وي چې لا اله الا الله د الله نه علاوه بل هیڅ معبود نشته ان للموت سکرات او د مرګ سختۍ ډېرې سختې دي بیا به یې داسې ګوتې دننه کې په تندي به یې راښکلې بیا به یې دا وی بیا به یې دا وی په آخر کې ام المؤمنین فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس کې مسواک و او مسواک د لاس نه پریوتو او ګوته اسمان ته ونیوه او دا وی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی زه په هغه اعلی صحبت او ملګرو کې تګ غواړم ام المؤمنین وی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په حیات کې او په صحت کې دا حدیث بار بار اورېدلی و بیا بیا مې اورېدلی و چې د الله پیغمبر په ځمکه کې چې څه وخت د هغه مرګ راشي نو د الله جل شانو هغه ته اختیار ورکوي چې څنګه پاتې کېږي او که ځي او چې کله هغه دا ووایي چې بره تل غواړم نو بیا دې خدای روح قبض کوي نو ما هغه حدیث یاد شو ما وی چې اوس د الله رسول دلته موږ سره نه پاتې کېږي دا یې ووی بالرفیق الاعلی او لاس مبارک اوچت کړ او لاس یې راښکته شو سایه ورکړه